زمون حق ته په حیا باندې زماین ګور دا کو په سخته کې پکار را نشینو کله برازي او دا او مور دل نه غوړم بس او نن ما د کچن ذمہواری فلاله ورکړه هغه بنن مونږ ټول له روټي تیاری او خدای کنه چې مونږ ټول یو ځای د هغې د لاس روټي وخورو دا یان په شانته خلک د خپلې ښځې دومره پروا نه ساتي لږ خیال ساته مور او زوی ډېره ښه لوبه وکړه تاسو سره راځه کېنه صحیح ده لږ اوبه راله راکئ پلیز جی دا نه ده چنغله ده د زیشان سوري انټي ما خو کار والا وای خیر دې ورشو بروړه زما مهربا زما مهربا زما مور هر څه هیر کړل حیا خپل ګورو غنله خو یو حیا ده چې هغه خپل مور غنلو ته تیار نه ده نه بچې دا خبره نه ده حیا بچې داسې سوچ هم نشي کولی هغه زما لور د زیخه پیژنم ماشاءالله ښه ډېره هوښیاره ده کښېنه په ناسته خبره کوه کاکا چې څنګه تا د هغې تعریفونه کول په کومه ټکو کې چې د هغه یادوله زه غواړم چې زما مور یې مو هغسې یاده کړي چې همداسې تعریف کوي د هغې او دا هله ممکنه ده چې حیا دا رشته د زړه نه تسلیم کړي زړه نه کوشش وکړي زما د مور خدمت وکړي زویا هغه به همداسې کوي نایره چاچي کېدای شي زما په دې خبره پوه نه شي کېدای شي په هغې بده ولګي ځکه دا خبره ما تا سره وکړه زه غواړم چې تاسو دوه دواړه پوه کړئ حیا هم او چاچي هم انشاءالله زویا هر څه به ټیک شي څه چې ته غواړې هغه به کېږي زړه وړوکی کوه مه زه به نایره هم پوهه کم او حیا لور هم زه به ډېر خوشحاله شم چې مور ته د حیا نه شکایت نه وي زما مهربا زما مهربا تو خوشحاله که نه؟ زه خوشحاله یم تو خوشحاله یې؟ او ډېر خوشحاله یم زه ژوند کې په پیله ځل یوې جینۍ په ما باندې دومره اعتبار وکړو ایرج خو ایرج خو څه؟ داسې کنفیوز یم کنفیوز ولې آی مین اوس خو موږ د واده هم ډیسیشن واغوستو یو بل سره دومره سنسیر یم یو نو بیا ولې کنفیوز یې ګوره اوس دا معامله ډېره اوږدول هم نشو که نه اصل کې هغه ایرج زه امریکې ته ځم یو میاشتې لپاره صرف یو میاشتې لپاره خپل مور پلار سره ملاوېدو له ځم د هغې یادېږم زه واټ را به شم واپس بس د یوې میاشتې خبره ده فون به کوم تا ته زه یو میاشت شهري زه به ستا نه بغیر څنګه پاتې کېږم ستا نه بغیر یو میاشت زما دپاره هم ډېره ګرانه ده خو ایرج تل خو ضروري دي که نه را به شم یو میاشت به زر تېره شي داسې مه وایه پلیز خفه کېږي زما زړه ګوره شهري څومره چې لري موږ دواړه تلي وو هغې نه واپسي ناممکنه ده خیال کوه زیشان مال راغلی و د حیا نه ګیلهمند و حیا نه څه شکایت دی څه داسې غټه ګیله خو نه وه خو بیا هم دا وړې وړې خبرې وي که نه همدې نه غټې مسلې جوړېږي هغوی چې د حیا نه کوم امیدونه ساتي هغه د حیا او زما د برداشت نه هم بار دي
اول مې دا خبره حیا سره کړوه اوس یې تا سره کوم. تاسو خپله لور په هغوی خرڅه کړې نه ده چې هغوی ورسره هر څنګه سلوک کوي. موږ سترګې پټې کوو او ناست یو. تاسو ځان پوهه کوئ بصیر صاحب. زه څه ویل غواړم؟ زه پوهیږم چې ته څه ویل غواړې، خو په څه چې زه تا پوهول غواړم ته په هغې نه پوهیږې. ګوره نیرې، که سبا هغې د نکاح 2 ټکي ووایي حیا بچی خپل کور ته بوځي، او نن چې کومې خبرې کیږي دا بنیاد جوړ کی او دې سره بیا بد کوي، نو ته به څه وکړې؟ او شایسته که ستا د رویې نه یا د حیا د رویې د وجې نه دا رشته ختمه کړي، نو څه جواب به ورکوم هغه مسافر رور ته چا چې د دې رشتې دپاره موږ ته خپله جولۍ غوړولې وه؟ نه نیرې، زه خپل رور ته ټیټ سترګې کېدل نه غواړم. ګوره وخت به تیر شي او وخت سره سره به د هغې غوسه هم کمه شي. یو ځل چې زما لور په هغه کور کې ځای جوړ کړي که نه، بابا تاسو ماته وایئ چې ماله څه کول پکار دي؟ حیا بچې، یو ځل درته بیا ویم، ته ما ته صفا خبره وکړه چې ته دا رشته قایمه ساتل غواړې. او په هر حالات کې حالات که څنګه وي جی، نو چې زه اوس دا ونرم چې ستا د رویې د وجې نه هغې ګیله وکړه یا ستا د عمل د وجې هغې تکلیف کې شو. تاسو په خپله د خپل لور ژوند بربادول غواړئ. یاد ساته بصیر صاحب، په دې لار د تلو دپاره دې خپل ارمان ښکاره کو. ته ګوه اوسه. صد درد و غم هواگانې وي، بندګۍ کې زما څه وکمې، چې تقدیر کې مې سزاګانې وي. زما جل بزما غم لکی. حیا بیبي، بیگم صاحبه وایي چې په روټۍ کې مالګه لږه کمه واچوه. کومه میلمنه چې راغلې ده که نه، هغې شکایت کولو وی ترکارۍ کې مالګه ډېره وه. ما دې لږو شانتي ورځو کې ډېر انجوای وکړو. تاسو ټول ډېر ښه یې، ډېر خیال ساتلو والی، ډېر مینه ناک یې. ته په خپله دومره ښه یې صبرینا. ته په دې څو ورځو کې ماته د خپلو لوریانو په شانتې ښه ښکارې اوس. انټي تاسو ماته د ماما په شان ښکارئ. لو یو. I love you too. یاره زه خو یریږم، هسې نه چې زه د هنیمون نه واپس راشم او تاسو زما د پیژندګلو نه انکار وکئ. هسې نه چې تاسو ماته ووایئ چې ته څوک یې، زما لور خو صبرینا ده. پاسیبل ده. هسې یو کوالټي شته ما کې، څوک چې خوښ کم هغه خپل کم. ریلی بیا خو ستا نه بچ کېدل پکار دي. چې رانه بچ اوسې نو ښه به وي. آفټر آل کوژدندې شوي. ښه ماته دا ووایه بچې مسکان چې ته به کله ځې؟ بله ورځ. موم ما نه خو صبر نه کیږي. خبرې زه 10 ورځو لزم. کله به رسمه سینګاپور ته. آی ایم سو ایکسایټډ. ولې مسکان ته مخکې چېرته نورو ملکونو ته نه تللی؟ ما خو تقریبا ټوله دنیا وکتله. دا ته په خبره ته ما سره مقابلې ته ولې تیارېږي؟ یاره دنیا ځان له کتلو کې او د ژوند ملګري سره کتلو کې ځمکې اسمان فرق دی. او زه صرف د دانش د وجې خوشحاله یم. ښه نو هله دې کې د جګړې څه خبره ده؟ ښه صبرینا ماته دا ووایه چې د ټولو نه زیاتې کوم ځای خوښ شو؟ زما خو ترکي ته د تلو ډېر شوق دی. که حیا ما سره بهر نشي تللی، انکار کوي او کور کې پاتې کېږي، نو زه خو بهر تللی شم.
سوري حیا دا ستا د منګیتر ډیسیژن دی رستما کسروار نه کی زما مهربا زما مهربا وسوځېدو نه بس صحیح دی یاره خو یې سوځېدلی وي نه صحیح دی کبرا ټوپ وروړه حیا خپل لاس وسوځولو خو خیر راته که نه چې ویې ګورم ما وویل که نه چې هیڅ هم نشته صحیح دی تم که نه نارمل جینکې د داسې سچویشن دپاره کلیف کوي دعاګانې غواړي او یو ته یې چې زه داسې جینۍ نه یم او نو ته خو ځان ډېر سپیشل ګڼې ما خو داسې سم نه دی ویلي حیا جینکې بولډ وي سمارټ وي انټیلیجنټ وي نو هلکه ښکاري د داسې ساده او د معصومو جینکو دور د نن نه ډېر مخکې تېر شوی دی لیسن او نن سبا هلکان هغه جینکې خوښوي چې هلکانو سره قدم په قدم روانې وي یریدونکې غوندې جینکې نه خوښوي چې کومه حیا تا خوښه کړې ده هغه هم داسې د زیشانه زه بدله نه یم او زه غواړم چې هغه حیا بدل شي نور سین به بیا وکړئ اوس یې کټ کړئ بای د وې زړه مې کېږي چې د ماښام روټۍ بهر وخورو سو اوس دا پرېږدئ نو ښه به کور کې روټۍ تیاره ده نو څه وشو سبا به وخورو اوس خو مې د باربیکیو موډ دی او زه د موډ ملګری یم که نه زیشان او بالکل ولې نه او حیا ته کور له ترجیح ورکه صحیح ده جی نو بیا ټیک ده مونږ به حیا نه فورس کوو اوکې که د حیا سره تاسو هم په کور کې پاتې کېږئ نو دې کې ماته څه پرابلم نشته هله نه نه زه به ولې کور کې ایسارېدو باندې پریفر کوم که حیا ما سر بهر نشي تللی انکار کوي او کور کې پاتې کېږي نو زه خو بار تللی شمه سوري حیا دا ستا د منګیتر ډیسیژن دی وروسته ما کسروار نه کی که ټولو خپله خپله خوشحالي وي د دې خوشحالي داسې ده نو ټیک ده زه کله څوک بلیم کوم نه راځه صبرینا چې ځو حالت ته وګوره دی خو څه لږ شانته ګرم شو چې تبه پیراله په نواب صاحب باندې صاحب جی غریب په آرام کې دی ډېره تیزه تبه وه ګھنټو نه پټه एकदम د خدای شکر دی اوس لږه کمه شوه دوائی دی ورکا دوائی ما اوس دوائی ورکړه خو زویا او هغه ټوله دوائی د واپس الټه کا
ته ډېر ضدي ماشوم دی د خپلې مرضۍ خلاف خو یو کار هم نه کوي. زه خپلې ماما له ځمه زه خپلې ماما له ځمه. هغه چې زره زره والوتو صد درد او غم هواګانې وي بندګۍ کې زما څه وکمې چې تقدیر کې مې سزاګانې وي زما جل زه خپلې ماما له ځمه زه خپلې ماما له ځمه. دومره مې غلطیانې وي چې توبه 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 خدایا زما توبه. داسې شکل و صورت خزا نه مې لیدلې نه مې اورېدلې. هی د خپل زړه ټوکړی داسې لرې ویشتې ده څنګه چې لکه د سپیو د پیشو بچی وي داسې کوي. دا مور ده. توبه توبه توبه. د څه خوړلي؟ ها سوپ می پسکلو هغه ډېر په مینت او زارو باندې زما په خیال باندې 2 غنټې به شوي وي. ډاکټر سویلی چې دله سور کوي. ډاکټر ویل دله سوپ ورکا چای ورکا بسکټ ورکا او دلیم په اخرى داسې وکي دلیا ولا پخه کوي زه به ورکما. نه 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 دې به کلم نخري بیبي جی تی بس پخه کا زه به ورکما. جوړه مرغړما زه به ملو کم تاستا د ماما سره. ته دروغ وې. تا ته څنګه پته ده زه دروغ وایم؟ ټول ماته دروغ وایي. زه خپلې ماما له تلل غواړم. چېرته چې ته اوسېدل غواړې که نه ته به هملته اوسې. زه تا سره واده کوم چې زه به تا ستا د ماما سره ملاوم. لامش سلمان بچیا زه تا ته ویمه که نه چې زه به دې ملاوم. پخه واده. والے بیبي جی رو میړه دلیا اوس په د وخورې. زه خو هم ګورم کله به هم نه خوري چې د یو چمچ مو خوړه که نه نو ماله نوم بدل کا ورکه. سلمان بچیا زما د لاس نه خوري؟ نه زه دا نه خورم. ګرمې ډوډۍ سره زما خوله سوځي. څوک درکوي تاله ګرم خوراک؟ دا زما بچیا کله ما پتا ګرم خوړلې دي. بچیا ته وی خو ګرمه وکه نه چې ګرمه وخورې که نه نو ضربه ټیک شي ضربه غټ سړی شي. زه به تاله ګرم خوراک نه در کوم او ستا خوله به هم نه سوځي. اخوره پلیز. شابه بسم الله ووایه. ماله بسم الله ویل نه راځي. خو ووایه بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اخوره شاباش. ها اوس یو بل ښه پلیز یو بل پلیز.
ژوند یو ځل ملاویږي دې دپاره نه چې تی په یاره تیر کې چې څه زړه کې راضي کول پکار دي. ښه خبره ده او ما ته هم خو د اعتماد جنکې ډېرې ګرانې وي. ماما ما ته ډېر ووې چې اوس مزه په بله میاشت کې به دواړه لاړ شو خو ما ورته ووې چې نه چې اوس به ځمه اوس به ځمه. ښه اوس مخکې څه پلان دی؟ کینیډا ته به ځمه. وایي کینیډا؟ هلته مې د مشر او کشر تر کور دی او هلته چې لاړه شم اول به خپل تعلیم پوره کم او بیا به جاب کوم. هر څه په کینیډا کې زموږ په ملک کم تندر را پرېوتی. ښه هغه څه دي؟ ایکسکیوز می خیر اسیم زما قسمت کې لیکلی دي چې زه به ډېر سفر کوم. څه سفر مې وکړو او څه اوس پاتې دی دا وګوره. دا چې کومه لکیره ده دا د قسمت لکیره ای او دا چې خوا کې ده دا د دولت ده. دا یو ها او دا چې کومه لکیره ده دا د سفر لکیره ای. ښه دا وګوره دا چې لکیره ده دا د زړه لکیره ای. د دې خوا کې چې ده دا د مزغو ای. د مزغو؟ اوس د مزغو په وړه غونته کې لکیره په ما پورې ونه یاره وړه ولې ما اوس تپوس کوله چې ستا لاس کې د مزغو کرښه ولې نشته؟ زما په لاس کې د مزغو کرښه شته وګوره. وی ګوره دا اوس ډاکټر ته دې ښودلی و. خیر زه روټۍ خوره یخه وشي. مسکان سره به لس ورځې پس ملاقات کیږي. اسې د سینګه سکرګنې سوچ مې چې کړی و هغې بالکل مکه شان سکرګنې ده. مور او زوی د لاس د پولې شان ساتي. دا موبایل خو لږ پرېږده بس هر وخت موبایل او موبایل. ضروري خبره در سره کوم چې داسې خشته رشته ستا دپاره ملو شي که نه فوراً چې ستا واده وکړم بس هغې نه پس زه زیشان له به څه غم کوم. زیشان پسې پلان څه مطلب؟ سم نه چې وخت راشي وبه ویم درته. ته لږ حیا ته فون وکړه که نه ډېر ناوخته شو رانله. پته یې وکړه که د افس نه راغلي چې راشي ډېر کارونه پراته دي او د صبرینا کمیس مې ورکړی د کار دپاره اوسه پورې مکمل نشو کار نه ځان پټوي. سلام علیکم ماما. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړې شوه زما لور؟ ډېره زیاته. او ډېر زیات ستړي شو. ډېره زیاته په مشکله مې منې که ورا مې وسته ده. که د دې خوښه وې که نه کیدای شي ټوله شپې شاپینګ کړې وې او هر څه یې راوړی وې. انټي که زما اختیار کې وې که نه نو ټوله شپه به مې شاپینګ کولې. حیا پلیز لږ اوبه راله راوړه. بایلا نه ده راغلې اوسه پورې زه هم د هغې انتظار کومه. خیر کبرا صبرینا له یو ګلاس اوبه راوړه. ته دا خو وایې څه څه دې واغېشتل؟ که ستاسو په زوی تادي نه وې که نه نو نور هم ډېر شاپینګ کولو ما ډېر زیات شاپینګ مې کولو. ترورې ماشوم بچی دی کور کې په ناسته ناسته بیمار شو. بیموره ماشوم دی داسې خو بې ساه بنده شي. تاسو داسې ولې دې څه وجل غواړئ؟ فلا خپل حد کې خبره کوه. په دې انداز کې خو ما سره عیان داسې خبرې نه دي. زما مهربان تاله مې کله نه کمیس در کړی دی تر اوسه دې نه دی جوړ کړی. لګیا خو یم باجی اسې هم تا ماله کمیس راکو او بیا زما دومره کارونه وي د کالج جدا او د کور جدا. هسې دا کمیس دی د چا؟ د چام کمیس دی که نه تاله صرف خبرې کول درځي. اخوشه زه به خپله وکم. څه وشو د چا کمیس دی چې دومره شورم شروع کړی دی؟ د صبرینا دی. چاچی هغې له ګفټ ورکولو نو ما ته وی چې ته خپله تیار کم. یو خبره وکم حیا زموږ د مشرانو نصیحت دی ما دومره ترخېږه چې خلک دې توکي او ما دومره خوږېږه چې تیر دې کی. ما ته پته ده لورې ته ډېره معصومه او ساده یې خو چې کله نور خلک ستا دغې معصومیت او سادګۍ نه فایده اوچتوي که نه نو د یو مور په شان ما ته درد میلاویږي. خپل ځان وپېژنه لورې. په دې دنیا کې عزت او احترام سره ژوند تېرولو دپاره دا ضروري ده چې انسان خپل ځان وپېژني.
ما ته خو ستا پلار د غلی پاتې کېدو حکم را کړی دی، خو ته د خپل عزت او احترام د جنگ تیر خپل لاس کې ونیسه، څنګه چې غواړې جنګېږه. زما مهربان، زما مهربان، زما مهربان. ऐसे तो सिंगस कर गने सोच में चिकड़े हुआ गएला बिल्कुल उमक का शांस कर गने दा मोरो जुए द लाज द पुले शांस आती चिद्दा से खश्तरिश दस्ता द पारम में लोशी कना फौरन चिस्ता वादो को دومره هینډسم یې خو ښکلی ښکارې د ښار په قیمتي ځای کې ستاسو کور دی ایجوکیټډ یې ستا پیرنټ سره امریکن نیشنلټي ده ټوله دنیا کې ګرځي راګرځي هغوی به په هیڅ خبره اعتراض نه کوي. کله به راځې شهري څومره مس کوم دې زه شیریا راځه بچې روټۍ وخوره. زما زړه ته نه کېږي مورې. څه خبره ده بچیه؟ زه ډېره ورځونه ګورم ته ډېر پریشانه یې، نه ته اوکې کېږي نه تاله خوب درځي. یو خبر وکړم خفه پې نه شي. ګوره بچیه الله تعالی انسان په کم رنګ کې او په کم وجود کې پیدا کړی هغه موږ ته قبلول پکار دی او کم خلک چې د الله تعالی ورکړي چې نه قبلې که نه او د هغه وجود خپله تقسیم شي. وجود ژوند مورې د عالیشان بنگلې عالیشانې بنگلې او هغه وړوکي شان کوارټر کې تقسیم شوی دی. پرېږده دا خبرې ته ماته دا ووایه چې دا سیبان به واپس له دې ځای نه کله ځي؟ زما ورته وینه خوټ کېږي. زما زړه غواړي چې دې رونیسم او بهر یې غوځار کړم د دې ځای نه. څه وشو شهري داسې نه وایي بچیه د دې په نصیب خو موږ ته رزق ملاوي. رزق ملاویږي جوټه ده د هغوی جوټه ده جوټه خورو د هغوی موږ چې تا ته دونه بد لګي نو لاړ شه وګټه خپله مخوره په ما مخوره هډوکې مې ماچو په دې کار کولو خدای ته وګوره دا خبرې مه کوه. مورې تاسو صاحب سره خبره وکړئ که نه؟ څه خبر وکړم زه صاحب سره؟ مورې ته هغه ته ووایه چې زما زویم ستا په شان بهر تلل غواړي، ډېرې زیاتې پیسې ګټل غواړي هغه. او مورې که چېرې زه دلته پاتې شوم ټول عمر که دلته کې کارونه هم وکړم او که شپه ورځ محنت هم وکړم نو زه ځان له یو کوارټر نشم اخیستی او زه به ځان له بنګله اخلم، زه به غټ کور اخلم. اهله زما زوی دونه سمجداره کله نه شو؟ ها رښتیا وایي د سجینې مینه چکر خو نه دی؟ هاو مورې تا بالکل ټیک وویل مورې. دا یوه جینۍ خوښه مې د هغه مین شوی یم په هغې، خو مور یو غلطي شوې ده زمانه. ما هغې ته دروغ ویلي دي چې دا کور دا ګاډی دا هر څه زما دي او اوس دا نه پوهېږم چې دا دروغ به زه څنګه رښتیا کومه. ته صرف هغې سره مینه کوې که نه هغه هم تا سره مینه کوي؟ مورې هغه ډېره زیاته مینه کوي ستا زوی سره. هغه د دنیا هر څیز پرېښودو ته سپوږمۍ ختو ته تیار ده زما دپاره مورې. نو بیا ووایه هغې ته حقیقت ازماو که د هغې مینه. واه ووایم هغې ته زه هغې ته هر څه رښتیا ووایم چې زه د دې کور مالک نه یم، څوکیدار یم، نوکر یم، چې دې نه پس هغه ما سپک وګڼي. ها نو ښه ده که نه؟ تا ته به هم پته ولګي چې هغه تا سره مینه کوي که نه ستا د ښکلي شانتې کور سره مینه کوي. او چې هغې ته پرېښودې ولاړه که نه نو نالت وله په دې محبت اوس د ډنګ کار وکړه. واورېدل دې
اوس راځه روټه وخوره. صابره زه ډیره ستړې شوم، ښه شانتې چې راله پخه کوو. او فلا چېرته دا غره وغواړه؟ بیبي جی فلا بیبي خو نشته په کور کې. چېرته تللی ده؟ هغې سلیمان بابا بهر بوتلی دی چېرته. سلیمان یې بوتلی وتلی ده؟ چېرته تللی ده؟ پته نشته دی جی. ما ته تپوس کړی و خو ویرا ته غلی کېنه. ستا پکې څه؟ خپل کار سره کار ساته. بس زه غلی شوم. بیبي جی یو خبره ده، ما ته ښکاري فلا بیبي د واده نه پس خوشحاله نه ده. پته نشته ولې هر وخت مخ پرسېدلې وي. ما خو کتلم نه غواړي هغه. پته نشته څه دښمني ده. اوس زه خبره کوم، بس غلی شه. بیبي جی د سلیمې باجي خو مې ګور شته. هاي هاي څومره ښه ده، هر وخت خاندي را خاندي. ها کور کې خلک ګوله جوړ کړی وي هغې. مور ولې بیخي یو شانتې نوم یې ښې دی، مسکان. یاره دم سمه مسکان. او یو خو زمونږ د کورینګور ده. ما ته خو پته نشته بیبي جي هغه کم یو غم دی چې انسان دننه دننه خوري، چا سره خبرې نه کوي، بس خپل کار سره کار. ښه بس که ته اوس بس تشې خبرې کې. زما د ازادۍ ډېره فایده مو اوچته وه. بیبي جي ما خو د خپل زړه بړاس ویستلو. ښه شان چې پخه کروړه ماله. جی بیبي جي تاسو د پاره زه ښه شانتې ډېره زبردسته چای درله روړم. چای پاکه ماله په ارام ارام سره. اوټې څومره ښکلی ماشوم دی. افسوس راشي چې ورته ګورم. مور او پلار یې څومره خودغرضه دي، اډو پروا نه ساتي. فلا لوري ما له تا ته د ویلو ضرورت نشته، ولې چې تا ته ښه پته ده. بیا هم درته ویم لوري په ده ډېر خیال ساته چې ده سره څه ظلم ونه شي. په شته مور او پلار کې بې مور او بې پلاره دی غریب. راکه اوس اوټ شوي، شابه راکه. مورې د حیا چېرته ده؟ هم د سخرګنۍ شوه، موږ څه خو میلاویږي نه. لوري هغه خو ځان سره هم نشي میلاوېدی. څوک چې پخپله ځان ته د ظلم اجازت ورکوي نو بیا دنیا والا ولې دغه فایده نه اوچتوي. خپل ځان امانت ایږدي او سود پې د پاسه زیاتیږي. خدای خبر خپل قیمت په ورکي او که نه چېرته. مورې ته مه خفه کېږه، هر څه به ټیک شي. اوهو فاریا هغه هم لوبو ته پرېږده. بیا به ملته ځو ښه ضرور. بیا او ولې نه ځو به. السلام علیکم مورې. فلا د چا په اجازت تا سلیمان بهر بوتلی و؟ ترورې ماشوم بچی دی، کور کې په ناسته ناسته بیمار شو. بې موره ماشوم دی، داسې خو بې ساه بنده شي. تاسو داسې ولې دې څه وجل غواړئ؟ فلا خپل حد کې خبره کوه. په دې انداز کې خو ما سره عیان داسې خبرې نه دي کړې. ایم سوري ترور، زما مطلب ستاسو زړه خفه کول نو. او زما مور د مشرانو سره ماته د خبرو طریقه ښودلې ده. فلا زم ستا دشمنه نه یم، خپلې مرضۍ سره په شوق مې ترې راوستې دي کور. داسې چې ته سلیمان بهر بوځې خلک به خبرې جوړوي. موږ دا هېڅ چا ته هم نه دي ویلي چې د عیان لومړنی واده شوی دی او زوی هم دی. نو پاتې شوه د بیمارۍ خبره. نو زه غواړم چې د مور راشي او په خپلو سترګو وګوري چې خپل اولاد په کم عذاب کې اچولی دی. ته د سره اټیچ کېږه ما، ولې ځان له سر درد سیوا کې؟ نه به د دې ځای شي او نه د هغې ځای، په خپله به نقصان کې شي.
زه د ده سترګو کې خفګان نشم لیدی بلکې څوک هم په تکلیف کې نشم لیدلی ترور چې کومه خبره ما تا ته وکړه که نه ښه به وي چې ته په هغې عمل وکړې چې دومره غم یې کې نو د خپل خاوند وکړه چې د چا غم کمولو دپاره ته ما دلته راوستې څه شوي په ایان دا خبره خو ما له تا نه تپوس کول پکارو چې په کوم حال کې دی هغه ورشه وګوره زه یې ګورم پرېږده ما زه انټي سره ځم صبره پرېږده صبره چېرته مړه شوې پرېږده ما زه انټي سره ځم پرېږده ما زه انټي سره ځم मेरे मेहरबान मेरे मेहरबान मेरे मेहरबान ترور راته ویل چې ستا طبیعت خراب دی د چا په ویلو سره صحیح خو چې ته خبر خو شوې تاسو په خپله هم ویلی شو ماته که د څه هم ضرورت وي نو ووایئ د کارونو دپاره نوکران شته او د هغې زه وس هم لرلی شم د هرې رشتې جدا جدا تقاضې وي ایانا که تاسو ته زما د رویې نه داسې لګي یا که تاسو ما ته د سکار ویلي او ما نه کړی ته زما غلامه نه یې زما نوکره نه یې فلا ته زما ښځه یې او د دې رشتې چې کومه تقاضا ده هغه ما ته زما او ستا تعلق کې په نظر رانله خبرې اوس خو هر سړی په ښکاره باندې دا وایي چې ته دې واده باندې خوشحاله نه یې نو ته به د ټولو خلکو خبرې اورئ تا ته څه ښکاري زه خوشحاله یم که نه هنسلی ما ته هم داسې ښکاري چې ته دې واده نه خوشحاله نه یې ته زما خاوند دی ایانا زه د خپلې او ستا د دې رشتې ډېر زیات عزت کوم او د خاوند زه ټول حقونه پوره کوم هم ها یو ګیله مې شته ستاسو نه اړومبې ګیله هغه اړومبې شکایت او هغه یوه وجه ده چې ما تاسو نه او تاسو زما نه منې کوئ صد درد و غم هواگانې وي بندګۍ کې زما څه وکمې چې تقدیر کې مې سزاګانې وي زما جل بزما غم لکی رب دومره مې غلطیا الله موم ما ته داسې ښکاري لکه چې ما د جنت چکر لګولی دومره ډېره خوشحاله یم دانش زما دومره خیال ساتلو ښه ډېر شاپینګ هم وکړو او چکر هم والو زه خو ویم که د دانش په وس کې وې که نه نو دا ټوله دنیا به یې زما په نوم کړی وي هی لوز می سو مچ ما ته ښکاري چې زه خوش قسمته یم که نه حیا او کنه په ما ګرانې د لوریانو خو نیم نه زیات قسمت موریانې ولیکي ما دې رشتو والا ښځو له څونه ډېر شیزونه ورکړي او هغو هم په دې لالچ کې د ښه نه ښه رشته روړې وه زمونږ کور ته اوس وګوره څنګه په زرو کې یوه رشته ده دې خلکو هم ډېر هر څه وکړل موږ سره د خپل ځان برابرولو خو سر د لاندې راپرېوتل زما مهربان